د بخونکي خدای په نامه سلام. نن چهارشنبه د غبرګولي شپږمه او د جون 28مه نیټه ده. په سر کې د څو مهمو خبرونو لنډیز. د سولې په خبرو کې د تیرو لاسته راوړنو په نه معاملې د اجرایي رئیس ټینګار. په افغانستان کې د 10,000 داعشیانو د شتون په اړه د روسیې اندېښنه. د کابینې د 4 وزیرانو د ګوښه کېدو له امله نیوکې. د حیرتانو بندر د نفتي توکو تصدۍ د کارکوونکو پر لټ. او په یمن کې د خوراکي توکو د نشتوالي له امله د ملګرو ملتونو خبرداری. زه نورمن رحماني مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. له طالبانو سره د سولې په بهیر کې په تیرو لاسته راوړنو معامله نه کیږي. د حکومت اجرایي رئیس وایي اوربند د افغان حکومت لپاره ستر سبق و. بلخوا په افغانستان کې د امریکې سفیر وایي د طالبانو اوربند دا په ډاګه کړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو هیله شتون لري. د حکومت او طالبانو د سولې له هڅو یادې ډلې ته د امنو سیمو د سپارلو په اړه له اندېښنو سره یو ځای د حکومت اجرایي رئیس په کابل کې د میرمنو د ځواکمنتیا په ناسته کې وویل چې له تیرو لاسته راوړنو سره به معامله نه کیږي. مذاکره که هنوز صورت نگرفته اگر روزی زمینه برای مذاکره برای صلح و گفتگو مساعد شود به معنای برگشت جامعه به قرون وسطا یا عصر حجر را می باشه. این شدنی نیست. نه شما اجازه میتین و نه امکان داره و نه برنامه طور بوده میتونه. که څه هم ولسمشر غني په وروستیو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند له مدیریت څخه خبر ورکړی دی، خو د حکومت اجرایي رئیس وایي اړتیا وه چې د اوربند د مدیریت د ښه والي لپاره امنیتي ځواکونه، سیاسیون او خلک په جریان کې وه. درس‌هایی هم بود و هست که باید فرا گرفته شود و میشد. کارهایی بود که تطبیق همین برنامه‌ای که با نیت بسیار خوب صورت گرفته بود بهتر صورت گرفته میتونست بدون از اینکه تشویش ایجاد شود. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د طالبانو لنډمهاله اوربند د دې ښوونه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله شونې ده. له اوربند وړاندې ډېرې اندېښنې شتون درلودی، خو اوربند په ډاګه کړه چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلی شي. د افغان ځواکونو په وړاندې د طالبانو اوربند او د هېواد ښارونو ته د یادې ډلې د غړو راتګ د جګړې د پای لپاره هیلې ډېرې کړې دي. نو له همدې امله افغان حکومت دغه اوربند د 10 نورو ورځو لپاره تمدید کړ او له طالبانو یې هم وغوښتل څو خپل اوربند تمدید کړي، خو طالبانو د حکومت غوښتنه رد او د جګړې ډګر ته ولاړل. طالبان باید له افغان حکومت سره په نیغ ډول د سولې خبرې وکړي. ملګري ملتونه د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د اوربند نه تمدید کیدل د خواشینۍ وړ مسله بولي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي پاکستان باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د پوځ مشر یې کړی وي. تیر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امنیتي وضعیت، د ولسي وګړو د تلفاتو د زیاتوالي، لنډمهاله اوربند ټاکنو، د سولې هڅو او سیمه ییزې همکارۍ په اړه ناسته ترسره کړه. د ملګرو ملتونو استازي په 19 کلنه جګړه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوربند بې مخینی بولي، خو د طالبانو له لوري د اوربند د نه تمدید کېدو په اړه خواشیني څرګندوي. افغانان باید له یوه بل سره خبرې اترې وکړي څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د راتلونکي په باب پرېکړه وکړي. د دې کار لپاره اړتیا ده چې طالبان په نیغ ډول له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. له بل لوري د امریکا، برېټانیا او فرانسې استازي له طالبانو غواړي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. موږ د یوه اړخه اوربند په برخه کې د طالبانو انکار غندو. زه له طالبانو غواړم چې له مخکې شرط پرته د سولې خبرو ته تیار شي. طالبان باید پریکړه وکړي چې آیا غواړي د افغانستان د راتلونکي یوه برخه اوسي او که نه. باید یادې ډلې مشري د سولې د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې په ډاګه کړي. په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. میرمنې او ماشومان له ګواښ سره مخ دي. زه له طالبانو غواړم چې له افغان حکومت سره په نیغ ډول د سولې خبرې وکړي او له جګړې لاس په سر شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی هم له پاکستان سره نسبي ښو اړیکو ته په نغوتې سره له یاد هېواد څخه غواړي څو د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتیني ګامونه پورته کړي. په دې ورځو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر یو بریده ښې شوي. اوس کابل تمه لري څو پاکستان هغه ژمنې چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د رښتونې همکارۍ لپاره د پاکستان پوځ مشر کړی وې پلي شي.
په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند د سولې او امنیت لپاره هیلې ژوندۍ کړي. په افغانستان کې سوله او ټیکاو د پاکستان په ګټه ده او یاد هیواد په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره همکاري کوي. له دې سره سم دغه غبرګونونه په داسې حال کې څرګندېږي چې ولسمشر غني تېره ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان په هره برخه کې له یادې ډلې سره د خبرو اترو ترسره کېدو ته چمتو دی. تر راتلونکو 2 ورځو پورې د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت اوربند پای ته رسیږي. ملي دفاع وزارت زیاتوي چې د نوې اونۍ په پیل کېدو سره افغان امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک سره د ترهګرو پر وړاندې مبارزه وکړي. بلخوا پوځي شنونکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د جګړې له پراختیا د مخنیوي لپاره پر ترهګرو خپل یرغلیز بریدونه پراخ کړي. افغان حکومت په هیواد کې د جګړې د پای او د سولې د ټینګښت لپاره د طالبانو په وړاندې اوربند تمدید کړ، خو طالبان له 3 ورځني اوربند وروسته د جګړې ډګر ته ستانه شول. اوس چې د افغان ځواکونو د دفاعي حالت پای ته 2 ورځې پاتې دي، ملي دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل سره به اوربند پای ته ورسیږي او د طالبانو د ځپلو لپاره به عملیات پیل شي. در روز شنبه یا یکشنبه از تمام آنچه که ما در افغانستان پلان داریم شما را به جریان قرار خواهیم داد و شما خواهد دیدین که نیروهای دفاعی افغانستان با تمام امکانات از کشورشان مقتدرانه با صلابت و قوت دفاع خواهند کرد. له دې سره سم دمګړۍ په فاریاب، کندوز، بغلان، جوزجان، میدان وردګ، غزنی، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې درنې جګړې دوام لري. برای کسایی که مردم را به چالش میکشند تسلیم نخواهد شد و ما ازشان حفاظت میکنیم. د نامنیو په زیاتوالي سره یو شمېر کسان له امنیتي بنسټونو غواړي څو له اوربند وروسته پر طالبانو خپل یرغلیز بریدونه زیات کړي. دولت مکلفیت داره که از 3 اصل اساسی دفاع کنه و منتها این دفاع مسلحانه دولت از حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی با معنای با فراموشی سپردن یا با طاق نشان گذاشتن پروسس نباید باشه. که څه هم امنیتي ځواکونه په یو اړخیز اوربند کې شتون لري، نو له همدې امله یې ګڼې لانجې ګاللي او درنه مرګ ژوبله هم وراوښتې ده. په افغانستان کې 10,000 داعشیان شتون لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی وایي په افغانستان کې د داعشیانو فعالیت د اندېښنې وړ دی او باید د دغو فعالیتونو مخنیوی وشي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي د داعشیانو د شمېر په اړه د روسیې ادعا بې بنسټه ده. روسیې چې تېره ورځ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې کوربتوب په غاړه درلود، په افغانستان کې د داعش جنګیالۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل چې په افغانستان کې 10,000 داعش جنګیالي شتون لري او افغان حکومت باید دوی له منځه یوسي. داعشیان په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري چې په 9 ولایتونو کې فعالیت لري. افغان حکومت باید په شمال کې داعشیان وځپي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان استازی د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتوالی د منځنۍ اسیا لپاره جدي ګواښ په ګوته کوي. د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو فعالیت د اندېښنې وړ دی او باید د داعشیانو پر وړاندې جدي مبارزه وشي. د داعشیانو، پاکستاني طالبانو او نورو ترهګرو ډلو شتون افغانستان او ګاونډي هیوادونو ته یې ستر ګواښ دی او باید دوی ته ماتې ورکړل شي او نه ښایي چې افغانستان د سیمې هیوادونو ته د ګواښ پر ځای بدل شي. خو د هیواد ملي دفاع وزارت د داعش جنګیالي شمېر 2,000 کسان په ګوته کوي چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان او جوزجان ولایتونو کې شتون لري او دغه کسان د حقاني شبکې اړوند دي. او دا د دوی تبلیغات دلته 10,000 داعشیان وجود لري. صرفاً په افغانستان کې په حدود 2,000 داعشیان سه په ننګرهار او همدارنګه په کونړ، نورستان، ځینې په جوزجان ولایت کې هلته تهدیدات رامنځته کیږي او د منقطعات د دوی په مقابل کې خپل ټول قدرت کاروي چې د دوی د ځپلو لاره چارې هم وجود لري. دا څرګندونې په داسې حال کې څرګندېږي چې 2 ورځې وړاندې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې داعش په ننګرهار کې د اسلامي خلافت د رامنځته کولو په هڅه کې ده، خو اوس په تدریجي ډول د یاد ولایت لرو پرتو غرونو ته په شا تمبول شوې ده. په تیره یوه میاشت کې د ملي یووالي حکومت 4 وزیران یا د ولسمشر لخوا ګوښه کړل شوي او یا هم په خپله له دندې لاس په سر شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د لانجو شتون د وزیرانو د ګوښه کېدو اصلي لامل دی.
په وروستۍ یوه میاشت کې د ملي یووالي د حکومت 4 وزیران له خپلو دندو لرې سوي او یا هم لاس په سر سوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې کار لامل د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو شتون په ګوته کوي. و در درون نظام هم مشکلات های دیگری هم به وجود آمد، اختلافات در بین اصطلاح خود معاونین محترمشون، اینها همه سبب شد تا مشکلات بروز بکنه و مشکلات تنها در وزارتخانه خلاصه نمیشه. وزیر در اونجا سرپرست است، صلاحیت‌های کاری که لازم است به او داده نمیشه. بنابراین پاره ای از مشکلاتی است که باید حل شود ولی متاسفانه تا هنوز حل نشده. په دې وزیرانو کې د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني، د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادري، د مالی وزیر اکلیل حکیمي او په تازه کړنه کې د سوداګرۍ وزیر همایون رسا له هغه څیرو څخه دي چې په تیره یوه میاشت کې په ځنځیري ډول د ملي یووالي حکومت له کابینې څخه جلا سوي دي. سیاسي شنونکي وایي چې د ټاکنو په رانږدې کېدو سره یو شمېر سیاسي څېرې له حکومت څخه جلا کېږي، څو وکولی سي په راتلونکو ټاکنو کې نمایندان سي او یا هم د ټاکنیزو ټیمونو غړیتوب ترلاسه کړي. خودکامگی ها، جاطلبی ها و استبداد آقای قنی باعث شده که کار کردن به او خیلی دشوار است. من باور دارم که آقای قنی در انتخابات ریاست جمهوری پولهای کلانی را از وزارت مالیه میخواه که وزیر مالیه توان پرداختش نداره. له دې سره سم د ملي یووالي د حکومت له پیل څخه د دې حکومت کابینه تر اوسه نه ده بشپړه سوې او یو شمېر وزارتخونې لا هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د سرپرستۍ بهیر دوام په یادو وزارتخونو کې د ننګونو لامل سوی دی. واقعا موضوع سرپرستی را که شما اشاره کردین یک چالش بسیار عمده و کلان بوده در طول دوره حالا قریب 4 ساله حکومت وحدت ملی در سطح وزارتخانه، در سطح ولایات، در سطح معینت‌ها، در سطح ریاست‌های مستقل و عدم حضور گروه‌های ذی نفوذ و به اصطلاح بخش‌هایی که وجود داشت، عدم هماهنگی ما بین پارلمان و ما بین تیم ریاست جمهوری و اینا خود از این سبب از این قضایا میشه. د دونی ورلد چې د پوهنې، قانون او پټرولیم، اطلاعات او کلتور، بهرنۍ چارو، ښار جوړونې، اوبو برېښنا، مالیې او سوداګرۍ وزارتخونې تر اوسه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. په غزني کې د ټاکنو حوزه‌یي کېدل د ولسي جرګې غړو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي. یو شمېر استازي دغه کړنه د ټاکنو قانون پر خلاف بولي، خو یو شمېر نور بیا ترې ستاینه کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري په دریو ټاکنیزو حوزو د غزني ویشل کېدل د دې لامل سوي دي څو د ولسي جرګې غړي سره ښکېل سي. لانجې له دې ځایه پیل کېږي چې په ولسي جرګه کې د غزني یو شمېر استازي د ټاکنیزو حوزو کوچني کول غیر قانوني کار په ګوته کوي او ټینګار کوي چې دا کار به په هېواد کې د قومي بېلوالي اور لا پسې زیات کړي. رأی و تصمیم گیری حکومت و اعمال و از طریق کمیسیون انتخابات یک امر فرا قانونی، خلاف قانون و سبب تنش، بحران و شکاف‌های عظیم قومی میشه. اجازه ندهید که حکومت افغانستان و کمیسیون در یک اقدام قانون شکنانه انتخابات افغانستان را قربانی منافع و خواست‌های افراد و حلقات خاص بسازه. د جرګې یو شمېر نور غړي په غزني کې د ټاکنیزو حوزو کوچني کول د سیاستوالو ګټه اخیستنه په ګوته کوي او هغه قومي برتری بولي. تقسیم ولایت غزنی به چند حوزه انتخاباتی یک امری است که در علیه یک بخش از جامعه صورت میگیرد. این برتری طلبی آشکار قومی است، تبعیض طلبی است و شرم‌آور است که شما استثناءً برای یک ولایت و به خاطر اینکه یک قوم خاصی را به قدرت برسانید و حق دیگر را حذف بکنید تمام قوانین انتخاباتی را ملغا بکنید. خو د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي په غزني کې له ټاکنیزو حوزو بندیو څخه ملاتړ کوي او د جرګې غړی عبداللطیف پدرام قومي مسایلو ته په لمن وهلو تورنوي. دا چې په کوم منطقه کې مشکل پیدا کیږي د حکومت مکلف دی، قانون د کمیسیون د انتخاباتو مکلف دی چې هغه مشکل حل کړي. دا چې په غزني کې دا فیصله کړې د دې فیصلې موږ هرکلی کوو. عبداللطیف خراساني صاحب هر ورځ چیغې وهي او ځان ته ټلویزیون کامره نیولې وي او زی په پنجشیر کې بیانیه ورکوي. دا د افغانستان د ورونو قومونو د افغانستان د خلکو ترمنځ د نفاق ورته لمن وهل دي. په دې حال کې کله چې عبداللطیف پدرام غواړي دوی ته ځواب ورکړي د ولسي جرګې معترضه غړي پرې برید کوي. بالاخره د جرګې نننۍ ناسته په نښتو لفظي لانجو سره بې پایلې پای ته رسیږي.
د ولسي جرګې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر باید وغځول شي. یو شمېر کسانو چې غوښتل یې په ټاکنو کې نوملیکنه وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې تصدیقونه چې په پیژندپاڼو لګول کیږي په ټاکل شوي وخت یې کندهار میدان وردګو او د کابل یو شمېر ولسوالیو ته نه دي استولي. د ولسوالۍ د شوراګانو د ولسي جرګې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر د غبرګولي د میاشتې په 5 نیټه پیل شو او د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام وکړ. که څه هم د یادې نیټې له پیل څخه 2 نیټې تېرېږي خو یو شمېر کسان چې په ټاکلي وخت یې نوملیکنه نه ده کړې د ولسي جرګې د نوماندانو د نوملیکنې د بهیر د تمدید غوښتنه کوي. اما با تاسف کمیسیون انتخابات با اینکه ساعت 2:30 ساعت 3:30 در کم 4 تا 15 کم 4 امی کاندیدا مراجعه کردن، اما دروازه کمیسیون انتخابات که البته پلیس ما در اونجا قرار داره گفتن که ساعت 4 بجه بسته شده. د جی ورونو چې په ټولو ولسوالیو په هر ولایت کې چې کوم مرکزونه دي د دغه څخه تشکیل وړي دي په ټول افغانستان کې د مرکز کابل په شمول دی پر وخت و زمان په هغه ځایو کې مرکزونه خلاص کړي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر اعتراض کوونکي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکوي که غوښتنې ته یې پاملرنه ونه سي نو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې به وتړي. بعداً سره ګورو چې هلته څه کېږي او بیا موږ څه کولی سو. که د موږ په حق کې عدالت ونه سي او د موږ حق موږ ته ونه سپارل سي بیا به موږ وروسته په خپلو حقوقي باندې سلامت اوسئ. ما به دفاع از حق شهروندی حاضر به هر گونه حرکت‌های مدنی هستیم. ما انتظار داریم کمیسیون هر چیزتر فاصله روشن را کنه. له دې سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی هڅه کوي چې یادې ستونزې ته لاسرسی وکړي. کمیسیون به قضیه خاصش کوشش داره که گردگیری بکنه و یک دستگیری بکنه بالاخره باز تصمیم خود بگیره ولی عام که ما تمدید بکنیم به هیچ وجه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 23 نیټه د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده خو ولیدل سي چې د یادو ننګونو په شتون کې به ټاکنې په خپل وخت ترسره سي او که نه. اقتصادي خبرونه تر ځنډ وروسته. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د حیرتانو بندر د نفتي توکو تصدۍ په لسګونه کارکوونکو د نفتي توکو ریاست د 1500 کارکوونکو د تنقیص کېدو له امله د پالات کیږدۍ درولي. دغه لاریون کوونکي خبرداری ورکوي تر هغه چې افغان حکومت په دې برخه کې له سره کتنه ونه کړي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. د هیواد د نفتي موادو او مایع ګازو د تصدۍ ریاست د 1500 کارکوونکو د تنقیص د فرمان په ترڅ کې چې له ډلې څخه باندې 200 کارکوونکي د حیرتانو د نفتي موادو د تصدۍ کارکوونکي دي. د افغانستان په شمال د حیرتانو د سرحدي بندر د نفتي موادو د ادارې کارکوونکو د تحسن کیږدۍ درولې ده او د حکومت د دې ګام په وړاندې اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراض کوونکي وایي د نفتي موادو د تصدۍ عمومي ریاست غواړي چې د ادارې د پخواني کارکوونکو په تنقیص سره د دوی بستونه د ازموینې له لارې د اداري اصلاحاتو له لوري اعلام ته وړاندې سي او نوي کسان دې ونیول سي. قدمی شرایطی که پیدا کردن کار برای یک فرد از این وطن چقدر مشکل است و اینایی که اینجا کار میکنن تنقیض میشن یک مشکل فامیلی و بلا خشونت‌های درون خانوادگی از این بالاخره پیدا میشه. ما رو چی گفته تنقیض میکنن روی چی دلیل؟ ریاست ما خودکفا است، تصدی هستیم، ما ماش از بودجه خود ما از عواید خود ما میگیریم، ما باردوش دولت نیستیم. دوی خبرداری ورکوي که حکومت په دې اړه په خپلې پریکړې بیا کتنه ونه کړي نو د حیرتانو لار به وتړي او خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. اقدام بعدی است فهمیده که تیل ناتو را بند میکنیم، بارگیری فهمیدی از شخصی را بند میکنیم، تا از سر دل ما موترا را تیر کنه فهمیدی بیادرقن با این آدم کاری میکنه بکنه غیری هرگز سیلا دادنیش نیستیم و هیچ وجه. بار سبا مسافر هم هستیم، دعویری دولت میشینیم، بار سبا ما نان خوردن نداریم ولی نمیمانیم تاخیرین کفری خون ما نمیمانیم ایستاد هستیم. له بل لوري د حیرتانو د نفتي موادو د تصدۍ ریاست مسؤلین هم د مرکزی حکومت د ګام بیړنۍ بولي او په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه کوي. متاسفانه از طرف مرکز ریاست عمومی ما یک مقدار در این قسمت کوتاهی صورت گرفتن بدون که صدای همکارا رو بشنوه، بدون که به فیصله پارلمان اتکا بکنه. دیگه خود دست به همین مسائل تنقیص نازن همکارا هم دیگه اون مسائل تظاهرات اونای خود اونا شروع کردن. ومغوښتل په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم له ځان سره ولرو خو له هڅو سره په دې کار بریالي نسولو.
د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مرستیال ذبیح الله زیارمل د سوداګرۍ د نړیوالې لوی خونې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مسؤلان وایي اوس مهال هیواد د پانګونې په برخه کې ښې موقع په لاس کې لري چې حکومت لخوا د اسانتیاو د رامنځته کېدو په صورت کې بهرني پانګوال به په هیواد کې لا پانګونې ته زړه ښه کړي. په افغانستان کې د نړیوالې سوداګرۍ خونې د استازولۍ له رامنځته کېدو وروسته اوس د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مرستیال ذبیح الله زیارمل په فرانسه کې د یادې خونې د عمومي رهبرۍ غړیتوب ترلاسه کړ. د هیواد د خصوصي برخې غړي په یاد بنسټ کې د افغانستان د مشرتابه غړیتوب د بهرني پانګوالو د پانګونې لپاره تر ټولو ښه موقع په ګوته کوي. همکاری و هماهنگی بین ICC در افغانستان، اتاق تجارت بین‌المللی که مقرش در پاریس است و همچنان اتاق تجارت و صنایع ایکو که موضوعات منطقه‌ای را در بر میگیره، اینا چطور همکاری بکنن تا نفع ببره سکتور خصوصی. هدف بزرگی را که ICC دنبال میکنه برآورده ساختن و نایل آمدن به امو اهداف هفدگانه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است که در سال 2015 17 هدف بزرگ را سازمان ملل در اجندای 2015 تنظیم کردند. په دې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې غړي وایي که څه هم په وروستیو 3 کلونو کې په افغانستان کې بهرنۍ پانګونه 0 ته راټیټه شوې ده، خو لا هم د بهرنۍ پانګوالو د پانګونې لپاره ښې موقع شتون لري چې د حکومت له لوري د اسانتیاوو د رامنځته کولو په صورت کې به په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې بهیر زیات شي. در سکتور معادن ما بیشترین ظرفیت‌های جلب سرمایه‌گذاری خارجی در سکتور معادن خود داریم. حدود 3 تریلیون دلار در اختیار ما هست و ما میتونیم که دنیا را جلب بکنیم، سرمایه خارجی دنیا را، سرمایه افزودی که در دنیا همه سال ایجاد میشه، چون اینجا یک امتیاز فوق‌العاده و برتر اینا میتونن داشته باشن. اگر دولت افغانستان حمایت کنه و به اساس همکاری سکتور عامه و سکتور خصوصی تلاش‌های ما را مورد پشتیبانی قرار بده، ما حاضر هستیم که تمام برنامه توسعه پایدار که ملل متحد طرح کرده در افغانستان رو تطبیق کنیم. یادونې وړ ده چې د سوداګرۍ نړیواله خونه په 1919 کال کې په فرانسه کې رامنځته شوه او په اوس وخت کې دغه خونه 93 غړي لري او مشرتابه پلاوی د 3 کلونو لپاره ټاکل شوی دی. نړیوال خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. ملګري ملتونه د یمن په حدیبیه سیمه کې د خوراکي توکو د نشتوالي له امله سر ټکوي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو له څو ورځو راهیسې له یاد ښار څخه د حوثي جنګیالیو د شړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د نښتو په پیل کېدو سره 100 میلیون وګړي په یاد ښار کې بند پاتې دي. د چین ولسمشر وایي هیواد یې تیار نه دی چې د خپلې یوې ویلشتې خاورې هم تیر شي. د راپورونو له مخې د چین ولسمشر د امریکې له دفاع وزیر سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې هیواد یې نړیوالې سولې ته ژمن دی او له خپلې خاورې به سخته دفاع وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري ضد جنایتونو په تور د میانمار د لوړپوړو جنرالانو د محاکمې غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د بخښنې نړیوال سازمان پړه کړي چې د میانمار پوځ مسلمانان وژلي او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې پر دوی تسلیحاتي بندیز ولګوي. اوس هم د هوا په اړه اټکلیز معلومات. د خبرونو پای د اوس لپاره الله